او د کربلا میدان ته ورسېدو. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې وی قتل اکم خطونه چې راغلیو د کوم خلکو خطونه چې راغلیو اوس ټول مخامخ ولاړ دي او دا د محرم اوم تاریخ دی. اوس امام حسین د خطونو تم ګوري او د خلکو تم ګوري او ټول د یزید او د عبد الله بن زیاد او د شمر په ګروپ کې ولاړ دي. نو امام حسین د یو سړی نوم لري دا خطستانه دی چې ماته چې کوفه تراشه بیعت کومه اوس ولې چې کوم دی د یزید او د عبد الله بن زیاد په ګروپ کې ولاړ ټول شاته شو د بیعت نه او مغه او شو کم چې وته صحابه ویل چې ګوره مزه د خلک ډیر دوکباز خلک دي. امام حسین رضی الله تعالی عنہ د عبد الله بن زیاد ته وی دا د یزید کمانډرو چې ګوره ما سره درې اپشن دي یا خو ما پرې د یزید دربار ته لاړ شم د یزید دربار ته یا ما پرې چې واپس مکې ته لاړ شم یا ما چې کوم دی د اسلامي سرحداتو ته واسطه چلته جهاد وکم او شهید شم چرته. نو د عبد الله بن زیاد ورته یو اپشن دی تاسو صرف چې ته زما په لاس باندې بیعت وکړه د یزید لپاره. امام حسین ورته وی عزت یزید په لاس باندې بیعت نکوم، یزید هغه فاسق فاجر دی، ته څوک چې ستا په لاس باندې بیعت وکم؟ ته خو د یزید چمچای، زه د خان په لاس باندې بیعت نکوم، د خان د چمچو په لاس باندې بل بیعت وکم. اوس دې وخت کې د امام حسین په مقابل کې 15,000 مخامخ لښکر ولاړ دی او د چا په قیادت کې د عمر بن سعد بن ابي وقاص. نو دا عبد الله بن زیاد یو بل سپایو شمر د توي تلاړ شو لګ نور خلک راواله. نو دا شمر ورته وی 15,000 دی او 72-73 کسان دي. وی دا د امام حسین دی، دا د حضرت علی اولاد دی، دا د نبی علی السلام اهل بیت دي. 22,000 لښکر راوسونه چې 22,000 او د کربلا میدان کې ولاړ دي او دا اوس اتم محرم دی. امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته پړاو واچولو. دې دوران کې زموږ محترم امام حسین رضی الله تعالی عنہ د وزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې لیدلې دي او دا اشارات ورته ملو شوی دي په خوب کې چې زر راځم مستعد انتظار یو. امام حسین خو مطمئنو په لسم محرم په شپه باندې امام حسین ودرېدو او خپل اهل بیت له خطبه ورکا. په دې کې د امام حسین خپل نهرونو وروارګانیو بچیو او نوسیو دې ته ګوره چې د دې یزید او د گورنر معامله ما سره ده. تاسو لاړ شئ دي تاسو ته لاره پرېږدي، زه پوه شو دی پوه شه. د امام حسن رضی الله تعالی عنہ بچی را پاسه ورته ښه موږ تاسو سره د مکې نه راغلي او ستا په لاس بیعت کړې د جنگ، اوس په تاسو میدان پرېږدو تا نه بزو او ورسره د ما محترم زنانه هم دي ورسره ماشومان هم دي. بهرحال امام حسین رضی الله تعالی عنہ شپې وده شو. نو دا واره ګوري چې د مخته ولا ګوري د خوب نه را پاسېدو انا لله ویل ورته وی ولی د نبی علیہ السلام نو سیاسو شو وی خوب مې ولیدو چې څه خلک روان دي او مرګونه ورپسې روان دي. د محرم سبا د محرم لسم تاریخ ته او د جمعې ورځ ده. حضرت سکینه دا د حضرت امام حسین خور وا لوري وا دې سره وړو کې ماشوم دی او بهم به باندې کړی دي، خوراک به باندې کړی دي او دا 3 ورځې صرف 3 ورځې او به خوراک دا به بندو او دا هغه وخت کې د خوارجو او د باغیان یو شیوه جوړه شي واسه د چا خلاف بغاوت کول او به خوراک به بندول، یو سیاسي پریشر به چولو. حضرت سکینه خپل وړو کې ورو چت کو د شپږو میاشتو دي او د تند نه زما محترم جاړي بوت له طالب شان دغه ول التن ول وبور کوي یو خارجي او یو باغی چې کوم دی غشه روچت کو او د شپږو میاشتو ماشوم نه غشه هغه غړو کو شهید کو. امام حسین رضی الله تعالی عنہ ویل چې بس ځان تیار کو د جنگ ټیم دی جنگ بکوس. د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په دې جنگ کې نهرونه شهیدان شو. څومره جی؟ نهر. موږ د شیعاګان سره وی چې امام حسین شهید شوی دی او اهل بیت شهیدان شو. نو نمونه نه لږ څوک شهیدان شوی دي. دا ټول 72 کسان په 72 کې نه صرف د حضرت علی بچی دي سکه زامن دي. پای کې د حضرت علی اولنې زوی حضرت محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، علی اصغر، عبد الله او محمد الاوسط، تقریبا 9 بچی د حضرت علی د امام حسین رونی دا شهیدان شو. تاریخ کتابونه کې لیکلي دي چې امام حسین ولاړو او 27 د نبی علی السلام خاندان د امام حسین د سترګو دروان شهیدان شو. امام حسین رضی الله تعالی عنہ یزید ته کس واسطو عبد الله بن زیاد ته چې دا د جمعې د موږ ټایم د موږ لږ ټایم راکم موږ کو. نو د عبد الله بن زیاد ورته ویل چې زمونږ کوي تاسو مسلمانان یې موږ مسلمانان یو ظالمان خو مسلمانان خو یو د موږ ټایم ولا ورکو. د دې شمر یو ځای دی ورته ګوره کته د موږ ټایم ورکو کنه
نو دا د کوفی خلک به وسګوري چې ګوره دې په حق دی چې ول د مش ټایم ورکو دی به دعا کوي جړه فریاد وکړي او د خلکو به له وزیري او د کوفی خلکو بغاوت شروع کی او د جنگ چې 500 بدل شي نو شمر ورته وای دا خبر ګور دی ټیک کوي ا د مش ټایم مولا ورنکو ګوره دا اوس اهل بیت 27 اهل بیت شهیدان شوی دي او د مش ټایم راغو او د مسلمانانو ګوره دا زموږ د مسلمانانو د مسهل او د امام حسین وګور د کربلا په میدان کې لاشونه پراته دي زما محترم ویني بهيږي خو موږ نه بریک دي خجی موږ نه بریک دي امام حسین رضی الله تعالی عنہ خپل ځان د سپه سالاره چې کوم هغه خود او غي واچول او زغری واچول په اسمان کې ناستو او د ما محترم تقریبا تاریخ کې لیکي چې د 57 سالو د 50 کالو میدان ته وروته خکو تر ماریو کا غشیم پیورول 22000 په مقابل کې جنگيږي یو امام حسین رضی الله تعالی عنہ او شهید شو د اسنه لاندې روغ ورزيدو په تحیات باندې کې ناستو زنانو یو کارو کو د خیمونه د کشر جیو د یو نیم کال حضرت عبد الله د خیمونه را بار کو او د پلار بچ را منډه کنو امام حسین رضی الله تعالی عنہ د لاسونو څخه خوارک دې چې امام حسین نو را رسیدو کنه نو د سترګې نه تیروخ کې او په دماغ ولا شاته روخ کې او د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په کې دی لړ شو دیم شهید شو بیا زما محترم امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو خیمو ته ولا هور واچولو خیمو ته هور ځکه واچولو چې په دې خیمو کې د کوفی د خلکو خطونه پراته وغه ملو سوځول بعضی کتابونو کې راځي د مستند روایت ډیر نه دي چې د خزو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اولاد د کور د زنانو نه صادرونه راخ عبید الله بن زیاد او زما محترم وړي په درناکي طریقې سره 71 یا 72 اهل بیت د کربلا په میدان کې شهیدان شو